الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. وزما مشرانو کشرانو مسلمانانو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې رمضان مبارک میاشت عن قریب را روانه ده. ډېر کم ټایم ورته پاتې شو. دا مو مسلمانانو لپاره یو غټ اعزاز، یو غټ احترام، یو غټ انعام ذریعه ده چې په دې میاشت کې مو ډېر د الله پاک عبادت وکړو، الله پاک راضي کو، او په دغه رمضان کې د عبادت ذریعه سره مو الله پاک نه جنت مستحق جوړ شو او جهنم نه ځان بچ کو. رمضان راتلو نه پهله چونکې عظیمه میاشت ده، د لپاره څه اعمال ضرورت ده. لکه مو دنیا کې ګورو چې کله یو شي لپاره مو ټیسټ ورکوو، نو ټیسټ لپاره پهله مو تیاری کوو چې د ټیسټ کې مو فیل نشو. همدارنګې رمضان مبارک ډېر عظیمه میاشت ده. د نه پهله څه اعمال دي چې مو هغه روژې میاشتې رمضان میاشتې نه پهله وکړو، چې کله مو رمضان ته سو، کوم رمضان کې چې کوم الله پاک چې کوم د انعامات وعدې دي، مغفرت چې کوم وعدې دي، جهنم نه خلاصي چې کوم وعدې دي، عام مستحق جوړ شو. اول به مو دا کو چې مو څوره صغیره وړې او غټې ګناوانې کړي، نو هغه رمضان میاشتې نه پهله دغه نه مو توبه وباسو او الله پاک سره مضبوطه وعده وکړو چې الله د نه بعد مو دا نه وړه ګناه کوم نه به غټه ګناه کوم. دوم چې کوم حقوق العباد مو باندې چا ولا پاتې، هغه مو رمضان میاشتې نه پهله ادا کو. لکه چا ته مثال کې چا نه پیسې ایستي، چا نه مال غصب کړی، چا ولا غیبت هم کړی، نو دا غونډ شیانو چا ولا مال غصب کړی هغه ته مال واپس کو، چا ولا غیبت هم کړی نه معافي وغواړو، چا نه ځمکه غصب کړي، چا نه ځمکه هم نیولې هغه ځمکه ورته واپس ورکو. هر رقم حقوق العباد مو د خپل ځانه لرې کو. او دریم د روزې میاشتې کې رمضان میاشتې کې مو د صدقې والا جوړ شو. د لپاره دا ده چې مو دا څو ورځو کې صدقه ورکو خلکو ته، چې مو رمضان میاشت چې راشي که نه، نو مو ته د صدقې کولو کې حرج پیدا نه شي. څلورم په د رمضان نه پهله څو ورځې پهله مو ته پکار چې نفلي عبادت زیات کو، لکه نوافل بازان منادت کو، جمع سره مونځ شروع کو، نفلونه وکړو، ذکرونه وکړو، قرآن مجید تلاوت شروع کو. چې کله رمضان میاشت راشي نو مو ته نفل کول آسان شي، ذکرونه کول آسان شي، قرآن مجید تلاوت کول مو ته آسان شي، او تراویح ویل مو ته آسان شي. او څلورم چې په رمضان میاشت کې مثال کے طور پر چا ګیره نه وي، نو ورځې کمې پاتې دي، نو ګیره نیت وکړي چې مو به ګیره پرېږدو، ځکه چې دا ګیره داسې شی ده چې سره الله پاک نبي ډېر زیات خوشحالېږي. او قیامت کې شفاعت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غټه ذریعه چې هغه په سنتو باندې ته په دنیا کې عادت یې، په دنیا کې دا سنت په خپل زندګي کې راوستي، او غټ شی چې کومه ده کم سنت دغه ګیره مبارک ده، نو ګیره مبارک مو پرېږدو. څلور شیان شو. او آخري شی دا ده چې مو مثال کې طور پر دا نیت وکړو چې الله په د رمضان کې انشاءالله لکه څنګه تاسو ګناه نه بچ کړئ، نو پوره زندګي به انشاءالله زه ګناوان نه کوم، او ګناه نه کولو عزم مو ځان کې پیدا کو، ګناه نه کول مو عزم ځان کې پیدا کو، او ګناه نه کول مو ته تو الله پاک نه دی توفیق ولا اراده کوم، توفیق ولا تمنا کو چې الله دې ګناه نه کول مو ته توفیق هم راکړي. نو دا څه شیان دي چې دا مو رمضان نه پهله وکړو، نو مو ته انشاءالله رمضان روژې والا چې کوم میاشت ده که نه، د کې مو ته به انشاءالله الله پاک چې کوم د عبادات باندې چې کوم وعدې دي که نه، مو ته ملاو بشي.